دا چې ایشیا کپ شروع دی. ایشیا کپ ته کاسه سر خوړلې دی دوبۍ کې. او دا 2 ورځې مخکې زه چې کور ته لاړم یکدم ډزې شروع شي. زه حیران وم چې څه چل دی، چونکې موږ 4 ورځې خو هلته ډي خان کې تېرې کړې وې، نو خبر چې څه صورتحال دی. نه بار راغلم تپوس ملګرو نه وکړو، ما ته وایي چې پاکستان میچ وګټلو. ما چا نه یې ګټلی؟ وایي افغانستان. یاره زه دې خلکو ته حیران پاتې یم چې پته نشته دا کم جهالت دی، کم عقلتوب دی، کم خرتوب دی. دې زه څه ووایم؟ او دغه خلک چې هغوی فایرینګ کوي والله په منبر ناست دې ته ته ورشه ورته مسجد کې کار شروع دی، مدرسې کې کار شروع دی، د کوم هغوی فایرینګ کرتوس تا ځای کړي دا پیسې مدرسې ته راکړه. بیا درته ډایرکټ وایي چې زه کرونا والی یم. زه ورته وایم چې کرونا یې والی، قرآن والی. قرآن والا شته که نه چې نه تلاوت کې نه عمل کې، خو وایي ده که نه دا ټول ښه. بیا چې میچ وګټي بیا سریام بازار کې ګډېږه، بیا سریام بازار کې سکرین ولګوه، بیا به پیدا غیر تشهیر کو چې نن به سکرین لګېدلی میچ په سکرین باندې برای راست ښیي. یاره دلته ملک څه په حالت کې دی؟ خلک ډوب شو، خلک تباه و برباد شو، خلکو ته د یو وخت روټۍ د یو ګوټ اوبه نه میلوېږي. او دلته دوبۍ کې ګاډېږه، دلته په چوکونو کې ګاډېږه، روډ باندې ګاډېږه. د دې خبرې دا مطلب دی چې هله په غوښ د اسې عذاب راوستې، په مې هم عذاب راوله، زه هم عذاب ته تیار یم. العیاذ بالله. دې نور څه مطلب کېدی شي؟ تاسو نه تپوس کوم. اوس ما ته یو وټساپ باندې یو صفحه وټساپ شو د پېښور نه، 17 کسان هغه شپې باندې 2 پکې مړه دي او 15 کسان زخمی شوي دي، هسپتال کې اډمیټ دي. دی وایي فایرینګ د لاسه. هغه کې بانا ماڼۍ، صدر، نوتیا، دا ټول علاقې هغه تفصیل ما سره خیر دی موبایل کې شته دی، چا شک وي راشي هغه به درته زه وښیم. هغې کې د 100 کسانو علاج کې ټي ایچ کې شوی دی، باقي چې کم 10 کسان دي هغه الرش کې اډمیټ شوي دي. لکه دا کم سوچ دی، دا کم فکر دی، دا موږ د امت ته څه ښودل غواړو؟ انډیا نه مو دشمن جوړ کړی دی، انډیا مو ځان ته دشمن جوړ کړی. 75 سال کې مو کشمیر کې ورنه یو انچ ځای نه دی اخیستی. هغه جهاد مونږ ډبلي ته راوړی دی چې ډبلي کې چا وګټله، بس د جهاد ګټلی دی. او چې کله هم د امت لاس ته د ټوپک او د هتیار او د تورې په ځای باندې ډبلي راغله، بیټ راغلو، سوباړی راغلو، دا ملک تباه و برباد دی. دا نوجوان تباه و برباد دی. دې نوجوان نه کله هم دا تمه ما کوه چې دا به درته یا کشمیر وګټي یا به دا بډرو باندې وجنګي، پاکستان حفاظت وکړي، کله هم دا تصور ما کوه. او دا د یهودیانو عیسیانو میشن و هغې کې هغه کامیاب شوي دي. ما لاس نه ټوپک واخیستو، تورې واخیستله، قلم یې واخیستلو، هغه په ځای باندې دا سوباړی او بیټ ویکټ یې بالي را کړی دی. بس ټوله زندګي مې دې کې تباه و برباد شو. ته نن نوجوان ته ووایه که نه ورته کشمیر کې جنګېږو، کشمیر اسدوه ویلي ونه ما ورنه انډیا کې میچ وګټلو، کشمیر دا دوبۍ کې میچ ورنه ګټلی، بس ما کشمیر هم ګټلی دی. دې نظریه دا جوړه کړه، جهاد په ځای باندې دې ته راغلو. بیا ما افغانستان ځان ته وچ په وچ دشمن جوړ کړی دی. ولې هغه مونږ مسلمانان وروڼه نه دي؟ هغې منځ کې ما او ما هغې منځ کې قبله یو ده، قرآن یو دی، پیغمبر یو دی، حدیث یو دی، امت یو دی. بیا ولې زه اختلاف پیدا کوم؟ او کرکټ نه هغه جنګ بیا چوک ته راشي. دیو جنه گزارش او درخواست دی، یو خو اول د حکومت ته خو تباه و برباد کی چې په داسې حالاتو کې د کرکټ ټورنمنټونو کې ملک تباه و برباد شو، سیلاب لوټ کړو، تباه و برباد شو، خلک تباه و برباد شو، لږ تندو مړه شو. دوی د خپل بیټونو سوباړي راخځي د خپل عیش عشرت کې. دا زموږ مشرانو کم عقلتوب دی. دویم نمبر باندې کم عقلتوب د زما استاد دی چې دې ته 24 غنټې ناست بل مکار نشته دی. اور دا بدن الله پاک تپوس کوي چې ډی خان کې، سوات کې، بحرین کې، کلام کې اور بلوچستان کې، کویټه کې، سند کې خلک د لوګو تندو مړېدو ته ټي وي ته ناست خپاته په خپاړه اوري وه او میچونه د کتلو بیا ورته ګډي دي. دا به د قیامت کې انشاءالله الله پاک تپوس کوي. خپل ګریوان کې سوچ وکړه که ته جواب ورکولی شي، موږ د دې خبرو جواب نشو ورکولی او نه دا کارونه کولی شو. که ته جواب ورکولی شي بیا یې کوه. دیو چې نه موږ ته اوس ته پکار دا دی چې د لهو لعب نه فضول کارونه میچ ته وګټلو څه چلو شو، وی ګټلو څه چلو شو، تا ته څه میلوېږي؟ $5000 غته مین او د میچ غته میلوېږي، ګاډۍ کې ورته ته تنخواهانې غوته 2 لکه میلوېږي، ګاډۍ کې ورته ته. دا کم عقلتوب دی؟ څه ځان موږ بیوقوفان احمقان جوړ کړي دي. دیو جن خپل راتلونکی نسل د دې غول غوښیو نه وساتي. دا ګندګي ده، هلاکت دی، تباهي ده. حیلت او حرمت یې پرېږده، هغې باندې زه بحث نه کوم، هغه تفصیلي بحث بیا به ورباندې چېرته بحث وکړم. خو الله پاک قرآن کې دا فرمایلي والذین هم عن اللغو معرضون. د مؤمن یو صفت دا هم دی چې دا د فضولیاتو لغویاتو نه ځان ساتي. دا کرکټ، دا فوټبالونه، دا هاکي، دا چې کوم انټرنیشنل، دا ټول لغویات دي. ټول امت ځان سره تباه و برباد. هغه هسې تباه و برباد دي، نی مستقبل شته، نی پاس ته دي، نی فیوچر شته، نه دین نه خبر نه څه نه. هغه هسې دا حال دی. زموږ د جوان نسل نه تباه و برباد شو.
دې دپاره به تاسو دا عزم کوئ چې موږ راتلونکی نسل به د انشاءالله د دې ګند بلا نه به محفوظ ساتو چې دغه فتنو نه دغه فسادونو نه دا نفرتونو نه دا امت محفوظ پاتې شي انشاءالله دې دپاره به میدان ته روزو اور مکمل دفاع به کوو انشاءالله